ګرانو کتونکو سلامونه کوم. یو ډیر مهم پروګرام ضرور د سره وګورئ، ضرور د سره شیر کې. ما سره دا مشر عبدالرحمن باچا یعنی دلته کې په میا صاحب باندې مشهور دی. په کال 1936 کې په 1936 کې دی زیږېدلی دی، یعنی د پاکستان نه دی مشر دی. د سره به خبره ترې کوو چې د پاکستان په څونه قربانو جوړ شو او دا نن خلکه سیاسي خلکه دا ځوانان په کوم اړخ روان دي او د خپل ملک خلاف دا کومې پروپیګنډې کوي، کم ټویټونه کوي، کم قسم بیانیه ورکوي او دا ملک په څه چل باندې دل ول کول غواړي. ډېره زیاته مننه میا صاحب. څه به وایې 1936 تاسو پیدایش دی، تاسو په خپل نظر کې چې کله پاکستان جوړېده سم لیدلي وو؟ یاره جی ډېر ارزاني وه، پیسه کمه وه، خو خلکو کې مینه وه، خلکو کې محبت و. دا نه و چې دې ځای نه پاسه هلته کې کښېنه او هغه ځای نه پاسه هلته کې کښېنه. غم خادي د خلکو ډېره جوړه وه او برابر وه. میا صاحب پاکستان چې جوړېده کومې قربانۍ ورکړې وې په دې کې زمونږ ادارو، زمونږ آرمي؟ یا یاره جی د باچا خان به زه تا ته ووایم چې هغوی ډېره زیاته قرباني ورکړې ده د پاکستان په جوړېدو کې. د هغه سره نور ملګري هم وو، عالمان به زه دا ووایم چې دا مو سره ملګري وو. داسې افسرانو کې خو به هغه وخت کې خو داسې خاص افسران نه وو، خو بیا هم څه نه څه خو نو دا خلکو سره ملګرتیا کړې وه او د هغوی په وجه باندې د باچا خان په وجه باندې د هغه د ملګرتیا په وجه باندې دا پاکستان آزاد شوی دی. او د هغې نه بعد بیا جنا صاحب و فاطمه جنا راغله. دغه ټیم کې خو ستا عمر څه 11 کالو نه زیات و که نه؟ غالبا نو پاکستان چې جوړېده دغه ټیم کې تار څه کتله؟ بالکل جی دا مونږ کتل. بیا د ملکي سیاستدانان شروع شو. سیاستدانان شروع شو، دا د ایوب وخت کې غالبا شروع شو. دا سیاستدانان دا باچا خان خو ډېر وړاندنی سیاستدان دی او د ملک دپاره ډېر یو مهم سړی و. نو چې کله ایوب حکومت واخیسته د اسکندر میرزا نه، دا ماته یاد دی د شپې 12 بجې وې. میا صاحب یو پوښتنه کوم، ملک جوړ شو، سیاستدانان هم پکې رالل، ادارې هم پکې جوړې شوې، آرمي هم جوړه شوه، خو نن د آرمي نه وه نو زموږ د دې ملک به څه حال؟ یاره دا آرمي متعلق به زه تا ته دا ووایم چې هغوی خو په بونډرۍ د ملک د دفاع دپاره خو دوی کې هم یو کشف را پیدا شو. هغه یو سړی و، دا خبره زه ډېره زیاته کوم، معافي غواړم، پخوا به په 4 روپۍ بیزه کېده، چیلۍ چې ورته وایي. نو یو سړي چیلۍ واخیستله او هغه ناجوړه شوه، نو یو ملا له یې بوتله، چا ورته وویل چې دې بل ځای کې ملا دی او هغه بې دم کړي. نو چې هغه له یې بوتله نو هغه ته یې تپوس وکړو چې شکرانه دې راوړې ده؟ نو هغه ورته ویل چې شکرانه دې څومره ده؟ نو هغه ویل 4 روپۍ. نو هغه ورته وخندل، ویل ځان له یې دم که، زه به ځان له بله والم. اوس هغه وخت کې پوځ زموږ پوځ و او دفاع یې کوله، اوس به هم کوي، ښه خلک هم پکې شته، خو کمزوري دا راله چې اوس پکې ځان له دمول کوي. نو چې ځان لاسې دمول نه کول او یا یې دا ملک نه بچ کول، نو ته منې چې دا سیاستدانان د ملک سره مخلصه دي، دا دوی چې په کوم لار روان دي، آی روز درنې، احتجاجونه، روډونه بند، د ملک خلاف پروپیګنډې، د امریکې په ایما باندې هلته کار کوله، دا څه روان چې دي؟ جی دا سیاستدانان چې کوم دي که نه بغیر د باچا خان، زما په خیال باندې دا نور چې دي دا د خپل ځان د دمولو لپاره دي. د دوی د ملک په عوامو نه څه کار شته، نه د عوامو په کمزورۍ څه کار شته او نه د عوامو په بېعزتۍ څه کار شته. خو میا صاحب دې وخت کې چې کوم آرمي چیف دی که نه، اسې منیر صاحب نوم دې اورېدلی؟ او دا په کوم لین چې روان دی او دا د ملک داسې یو موږ وخت اورېده چې دا ډیفالټ کېږي، سریلانکا به ترې جوړېږي، بنګلادیش به ترې جوړېږي، اورېدلی دي که نه؟ اوس څه ګڼئ؟ نو دا سړی خو ډېر زبردست سړی دی، ښه سړی دی. اوس مې یو ملګري سره بحث کوی چې یو چې دغه راغلی دی، کرنل راغلی دی بلېسار ته. نو مې چې هلکه که مقابله وشوه نو دله به سلام له ورځو.
سلام له بوردو خو بیا د عمران خان د حکومت چې راغی دې ته څنګه ګورئ لکه دې صوبه کې خو همدارې د 12 کاله وشو نو څه مخته ترقی ویني دیکھه طرف د عمران خان په حکومت کې صرف او صرف سیمټ ګران شو چې دلته کې په پېښور کې یو شی جوړ کړ الان کې چې بعضې خلک وایي چې موږ ته سهولت وشو خو چې باران وشي نو هغه دوکانونه او هغه لینډ ټول اوبو کې وي او د سینې پکې اوبه ولاړي خلکو ته ډېر لوی تکلیف بیاټیه بس دغه یو کار وکړو هغه د خلکو ته تبوی کړه نورې څه نه دي کړي نه چاته څه سهولت نه دی میله شو دا نوي کول ځوانان چې کوم دي د خپلو مشرانو لارې پرېښي دي او په چا پسې شوي دي بس دا مامه شپېره ورکړې نو زه به تا ته د دې کشرانو یو خبره کوم دا کشران نه پوهېږي دوی به پوهېږي خو بیا به پرې وخت تېري د عمران خان د حکومت نه زه به دا ووایم چې په دې ګجرو کړی کې یو ترکاڼ و عمران خان حکومت و او ووټونه وشو ترکاڼ نازم شو د دې ترکاڼ به پردي کټونه ټکول نن زه تا بوزم ګجر غړی او ته د ترکاڼ پلازي وګوره ته د ترکاڼ هغه کار وګوره دا شی کم ځای نه راغی ملک یې تباه برباد کړه خلکو یې خانه خرابه کړه پراپرټي ودرېده هر کاروبار ودرېده هر کاروبار ودرېده ډېر خطرناک وخت را روان دی ښه دا کاروبار هر څه طبیعي خو پرېږده د ملک نه خو بیا په خپل ادارو پسې دا ځوانان کړي دي په پوج پسې خبرو کې پوج بدنامه کې په پوج ترمنځ د دراړ لا پیدا کې پوج پسې خبرې کول نه دي پکار هغه چا ویلي و چې شیخ فریده خو له خپله پټه بهتري ده بعضې خبرې ځان سره ساتل پکاري او بعضې د خولې نه راښکل پکار ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا و میا عبدالرحمن باچا دا د 90 کاله 90 کاله عمر یې دغه کېږي خو موږ دا په غاښونو باندې ختم شوي په دې ځوانه کې او میا صاحب و چې یو غاښ مې تر اوسه وتلی دی دا او دې وخت کې زموږ نه چې کوم دی نو روغ رمټ او مضبوط دی الله دې راته ژوندي روغ او بریالي ساتي خو ځوانانو تاسو ته د خپل ژوند تجربه کېښودله چې نن زموږ د ادارې نه وي او دا پوج نه وي او دا آرمي نه وه نو زموږ به څه حال وي د خپل آرمي د خپل پوج دفاع وکړي او د خپل ملک د ترقۍ او د سالمیت او د پرمختګ دپاره کار وکړي نه چې دغه سیاستدانانو په دغه ولقه کې راشي په دغه دوکو پراډونو کې راشي په سټیجونو باندې غټې غټې نارې وي خو چلته ورسي نو بیا امریکې له نورو ملکونو له کار کوي نو دې نه ځان وساته اجتناب کوي